د ویښتو متعلق چې د چا څومره مسلې دي، لکه د چا ویښته چې وځي او د چا ویښته غټیږي نه او د چا ویښته کمزوري وي یا د چا ویښته بې وخته سپین شوي وي، هغه حضرات دې متوجه شي. مسلمانانو ورونو، نن سبا د ویښتو مسلې خلکو ته ډېرې زیاتې دي. د چا ویښته کمزوري شي، د چا ویښته بې وخته سپین شي، یا د چا ویښته لنډې غټیږي نه یا نورې څه بیمارۍ او څه مسلې په ویښتو کې وي، نو دا ویډیو د هغې خلکو دپاره ده. او انشاءالله په دې ویډیو کې به دغسې خلکو دپاره د چا چې د ویښتو مسلې دي هغې دپاره زه یو مجرب عمل پیش کوم. دغه عمل چې چا وکړو ډېر یو اسان عمل دی، نو انشاءالله د هغې عمل د برکت نه به الله رب العزت د دې چې کم ویښته دي، د انسان غټ حسن دی ویښته، نو انشاءالله دغه ویښته به برابر شي او مزیدار به جوړ شي انشاءالله، او ډېر یو ښایسته حسن به پکې الله ورته واچوي. عمل څه داسې دی چې د قرآن مجید یو صورت دی، سورة اللیل، واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی الى آخره، تر اخره پورې. دا صورت په 13مه سپاره کې دی. که چاته نه ورځي نو انشاءالله موږ بیرته په دې سکرین باندې شو کړو. کم مسلمان یا کم مسلمانې خور، ځکه دا عمل د سړي او ښځې دواړو دپاره دی او زیاتې مسلې د ښځو وي د ویښتو، نو دا عمل د دواړو دپاره دی. چا چې دا عمل 3 ورځې وکړو، دغه صورت یې 3 ورځې وویلو 41 مرتبه، 140 پیرې دغه صورت چا 3 ورځې وویلو او په تیلو باندې دم کو. تیل کم یو تیل جي؟ د سرسو تیل، موږ تاسو چې ورته شړشمو تیل وایو. په دغه تیلو به دم کې 41 مرتبه 3 ورځې سر په سر. هغې نه پس به دغه تیل دی رالي او په سر باندې دې لګوئ. که د چا د ګیرې مسلې نو په ګیره باندې لګولی شي، زنانه دې په سر باندې لګوي، ویښته دې پرې ښه مزېدار غوړئ. 3 ورځو نه پس بیا یې د دغه تیلو استعمال شروع کړي، ټایم په ټایم، وخت په وخت یې په دغه تیلو باندې ویښته غوړئ. انشاءالله د الله په فضل سره به د دې د ویښتو چې څومره مسایل دي، ویښته بې وخته سپینېدل یا غورځېدل او یا دغه رنګې د ویښتو کمزوري یا نور ویښته غټېدل نه وي، نو انشاءالله دغه ټولې مسلې به الله رب العزت په دغې تیلو سره او په دغې دم سره الله ټولې حل کړي. نو انشاءالله دا عمل ګوره ډېر مجرب عمل دی، تاسو یې وکړئ انشاءالله په صحیح طریقه سره وکړئ، د دې به انشاءالله ډېر ښه رزلټ تاسو ته راشي او زما امید ده انشاءالله چې الله به تاسو ته په دغې باندې شفا درکړي او د ثواب په نیت دغه عمل نورو مسلمانانو سره ضرور شیر کړئ.